نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترمو د حیض په حالات کې د بیماری په حالات کې یو زنانه یا به متعلمه وي یا به معلمه وي، نو معلمه به چې کوم دی قرآن پاک څنګه لولي او متعلمه به څنګه لولي. نو معلمین لپاره خبره دا ده چې هغه به قرآن پاک داسې جدا جدا او کټ کټ وایي، لکه الحمد ساده واخلي، لله ساده واخلي، ربي بیا دې سا واخلي، العالمین بیا دې سا واخلي. او متعلمه د هغې هغه شان ضرورت نه دی بلکې هغه په اورېدو باندې هم د هغې کار کېږي، نو هغه ورته صرف غوږ دی، هغه به نه په یو سا باندې وایي نه به جدا جدا وایي. اکثر غلط فهمۍ کې چې کوم د هغوی اخته وي او دغه رنګې دا متعلمي هغه قرآن پاک ایتونه پکې وایي، دا چې کوم دی هغه صحیح طریقه نه ده او په دې کې چې کوم د دیو په غلط فهمۍ کې اخته دي. الله رب العزت دې په دې خبرو د عمل کو توفیق راکړي. ما علینا الا البلاغ.